محترم مسلمانانو ورونو، تیرہ جمعہ ما ستاسو خدمت کې دا عرض کړو چې د انسان او انسانیت د ټولو نه بدترینه بیماری هغه عدم اطمینان دی. انسان د اطمینان او د سکون متلاشی دی، خو د کردار او عمل یکسر د سکون او اطمینان د لارې مخالف عمل دی. او چې کوم شی د پاره د عدم اطمینان ذریعہ ګرځېدلې ده، د سکون و اطمینان دا غی په حواله حاصل اول غواړي. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. کوم شی چې ته بیمار کړي هغه شی ستا بیماری خو زیاتول شي، د تا د پاره علاج او کارګر نشي جوړې دی. عزیزانو زمونږ عدم اطمینان او عدم سکون دا د ماده پرستۍ د وجې دی، دا د حرص د وجې دی، دا د استغلال او د استحصال د وجې دی. د دې حاضرې دنیا هر یو بنده هغه د مال او د مادې په طلب کې لیونی دی، او دا لیونتوب یو داسې لیونتوب ده چې د دې سټاپ او پیریډ نشته. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله تعالی د ماضی په صيغه ذکر کړی دی، او ماضی قطعیت فائدہ کوي. د دې وجه مستقبل کې چې هم شی قطعی الوقوع نو قرآن او سنت د هغې دپاره د ماضی صيغه استعمالوي. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسی ورکوټه معصوم دی، صيغه د ماضی ذکر کوي، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نو سم مفسرین خو ترجمه وکي عالم ازل کې ما د پاره فیصله د کتاب او د نبوت شوی ده. مونږ عمرګری ادا ماضی دا په مستقبل کې د قطعیت فائدہ کوي چې آتانی الکتاب یقینا به ما ته کتاب را کوي، وجعلنی نبی او یقینا به ما پیغمبر جوړي. نو الله تعالی فرمایل چې الهاکم التکاثر، او تکاثر باب تفاعل دی. او خصوصیاتو د تفاعل کې یو خصوصیت د مفاعله دی. تاسو سره یک بری وایي لږ سره نو وایي مبارک شي. نو تکاثر او باب تفاعل کې یو خصوصیت د مفاعله دی، او د مفاعله خصوصیت هغه د عمل د جانبینو. عاقبت اللصه معاقبه. الهاکم التکاثر ای المکاثره. او تکاثر هغه تفاعل دی چې د مقابله تصور پکې دی. یعنی نه صرف دا چې مال زیاته، نه، په مال زیاتولو کې یو بل سره مقابله روانه ده. او دا د مقابله تصور چې کله پیدا شي عموما به د ځان نه زیات مالدار ګوري، لہذا سټاپ بنه کې شپه ورځ بلګي ہے. د قران کریم هر یو کلمه دا اعجاز دی. د قران کریم هر یو کلمه په چغو چغو وایي چې د الله کلام یم، انسان داسې خبره نشي کولی. نو وی فرمایل الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الها یلهی الهاء اصل ماده د لهو، والذین هم عن اللغو معرضون. لغو په معنا د لهو. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما. الهاکم التکاثر یا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. نو الها دا اغفال دے په داسې انداز چې کوم شی د پرته غافل شوی هغه شی په نفسه لهو او به مقصد شي. هغه مقصد نه دی.
الله تعالی عجیبه کلمه ویله. بعض اوقات خو سړی غافل شي، خو یو داسې شی سره چې هغه شی فایدهمند وي. الله تعالی وایي دا دلته د مال جمع کول او مکاسري او تکاثر او مقابله چې تلی ونه کړي، دا شی تا ته فایده نه درکوي، نقصان به درکوي. او زمونږ بدقسمتي دا ده چې د شریعت اسلامي د حضرت آدم نه چې را روان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د انسانانو ذهن کې یو خبره واچوله چې آخرت د تا مقصد دی او دنیا د تا ضرورت دی. دا یو جمله کړي باندې الله تعالی انسانانو په ژوند ورسره برابرېږي. آخرت د تا مقصد دی او دنیا ستا ضرورت دی. بس مون خطا دغه ځای شو چې دنیا ته مو مقصد وي، لہذا هغه اصل مقصد هغه لړ بالای بام پریوته. نو الله تعالی فرمایل الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تاسو ټول تکاثر غافل کړی، مقابله مو یو بل سره په دې روانه ده چې هغه سړی ډیره پیدا کړل زه خو لا سټیل I am so far، زلا اوسم ډیر لریم، ما ته لا ډیر مزل پاتې دی، لہذا شپه ورځ بزان باندې یو کې چې بنگله داغه غونه جوړه کې، موټر داغه غونډه واخلې. عزیزه مقابله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس او منافسه الله تعالی وی دین کې کوي یو بل سره، دنیا کې مکوي. مقصد کې یو بل سره مقابله وکړي، ضرورت کې یو بل سره مقابله وکړي. ضرورت خو بس تا پوره شو، that is done، that's enough، but more than enough even. چې هغه د enough نوم زیات بس هغه د اسټاپ وکړه. نو الله تعالی فرمایل الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالی فرمائے الہاکم التکاثر، مال ډیرولو د ډیرولو مقابله ته غافل کړي. او څومره غافل کړي په دې عمل کې، څومره لګیاي، څومره تګودو کې، کله پوری لګیاي. الله تعالی وی حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسو د مقبرو زیارت وکړو. حتی زرتم المقابر معنی دا ده حتی متم، حتی متم، تر دې چې تاسو مړ شوئ. نو د مرګ نه وړاندې ما به ډېر کمتر سړی کتلی چې هغه وایي زه ریټایر شم. صحیح، اوس نوره دنیا نه ګټم، بلکې پاکستان کې یو قانون دا دی یو دی ریټایر. طارق کوم ځای ناسته؟ ته ناسته. ښه، نو اوس الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انګریزي کې لفظ دی ریټایر. صحیح، RETIRED، ریټایر. صحیح، ما پاکستان کې دغه ریټایر نه دی، هغه ریټایرډ، RETYRED، چې یو نوې ټایر ورته ولګو. فوجي ریټایر شي، نوې پوسټ ولا ورکړي، دته پای بدلې کړي، اوس په نوې پوسټ باندې کېنو. دا د ملک بدقسمتي ده، دا د ملک بدقسمتي ده چې دلته سړی ریټایر کېږي نه ریټایرډ کېږي. او هغه سړی هم دا نه وایي چې لیټس ګیو ا چانس ټو نیو جنریشن، چې دې نوې جنریشن ته یو چانس ورکو. بس ما ډېره وګټله، ومې خوړله، اوس مې بچي لوی دي، نه وایي ماله بل دی په کانټراکټ والی او کانټراکټ باندې 2 لک او 3 لک روپۍ تنخواه ورته. دا قوم آبادي دي نه دا ملک آبادي. په دې ملک او په قوم کې چې دغه فلسفې عملي وي، دې قوم ته خیر نه ملایي. عزیزانو، عرض مې وکړ ستاسو خدمت کې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، د پیسو ډیروالی او د مقابله غافل کړي او تر دې وخت پورې مقابله باندې روانه حتی زرتم المقابر، چې تاسو مړ شئ مقبرو قبرونو ته ورسئ. نو یو سړی سټاپ نه کوي تر هغې چې څو پورې مړ شوی نه. اوس الله تعالی ورپسې وایي کلا، څه وایي؟ کلا. تاسو کله وایي دا حرف رد دی، کله وایي حرف ردع دی، کله وایي په معنا د حقن دی. ما ملګری ته مې دا په انګریزي کې بگ نو دی، دا په انګریزي کې بگ نو دی. کلا یو خو د نو، د نو معنا نه، د نو معنا نه. مونږ هلته یو لفظ استعمالو ا بگ نو، نو دا ټون سره لویږي. الله تعالی هم دومره غوسه شو په دې خبره چې وی کلا نو. تاسو دې پتا تاسو لیونی تاسو عقل کار نه کوي. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، د لوی اتارټي یو وارننګ او یو فیکټ دا هم ډېر کافي. چا سره چې قوت وي هغه بس یو ترټ ورکړي. زمونږ مشرګل ته او سره قوت دی، ساينس دی ورسره، ټیکنالوژي ورسره، چې چاته طبیعت خراب شي هغه هلته یو نو وای نو. نو ټول خلک بیا ځان باندې آیت کرسي چوپ کوي چې خدای مونږ ته خیال نشي. B-52 راوانخلي،
صحیح او سمارټ ویزل راوان اخلي ګایډډ ویزل راوان اخلي ولی په مادي دنیا کې ورسره یو قوت دی او دا د مادي دنیا د قوي ذات خبره هم نه ده خالق کائنات خبره ده او یو ترټم نو ور کوي دو ځله مکررای کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون مونږ حالت چې کوم سړی یو ورځ جاب له لیټ لرشي نو باس ورته وای نو this is not fair ای جنگ نه کوي نو this is not fair دا صحیح نه ده ته لیټ راځي او که په دویم ځل ورته وای چې نو this is not fair دا ټیک نه ده ته بیا 15 منټه لیټ نو بس دریم نمبر تا چټي ده صحیح آی پکې آشنای نه کوي نه پکې دوستای کوي چې دا جمعیت حکومت ته جمعیت والا دی درې کول نه شوګي مولا څخه خفقيږي دا نېشنل پارټي حکومت ته دا سړی نېشنل والا دی خفقول نه شوګي بیا سرخ پوش خفقيږي البته دا لانجه نشته بس ای دوه درته وای نو اپ دې درته وای هو یس چک بتا بس کوم درشي صحیح ستاره پر هیڅ سیفټی نشته البته کار کې البته منډه دا قومونه خیراتین ها باندې او تاسو دلته هر یو سړی د حکومت نو کرای ته زور ولې کوي وای چې حرام ده وای چې حرام کوم چې کار ټک نه کوم تنخواه ته ملایي کور نه بوزم 10 بجې دفتر ته برسم 11 بجې 2 بجې بیا راوسم صحیح تنخواه به اخلم دا 2 غنټو دفتر کې بنا سیم 3 غنټه او هغه کله وای د سیب میټینګ دی صحیح کله وای سیب چا سره پلاین دی البته سکار ما نشته په دې قومونه نه باندې په دې قومونه تبا کیږي په دې باندې ملکونه تبا کیږي موږ یو کامچور قوم یو الله تعالی دې موږ دې کامچورای خلاص دا ټول امين وای نو الله فرمایل کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الله تعالی فرمای دا خبر صفانه دا فعل نه دا ضرب پوښه او بیا در توایم چې دا ټیک نه ده نو دوه وارنګ کوي درکړ درې سره هم تاسو ته ملي والم ته وایي کو صحیح نو پدریم دل چې الله وایي چې ګو ناغه دې بیا د نوکران لري جهنم کې دی ورته کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الله فرمائے کلا لو تعلمون علم الیقین تاسو وایي د علم درې مرتبه یو علم الیقین بل عین الیقین او دریم حق الیقین صحیح نو الله تعالی فرمائے علم الیقین ادنا مرتبه علم د ادنا مرتبه پوهه کوم تاسو کې ورته بل اخر خرج یې نه وي دا الله دې کلام مقصد دا چې دې د پاره ډېر لوی عمیق فلسفي نه دی پکار کله لو تعلمون علم اليقين نه فرمایل چې کله لو تعلمون عین اليقين کله لو تعلمون حق اليقين کله لو تعلمون علم اليقين الله تعالی کې سربیر او نخبیر دې ویلې صحیح امونیا او کم دې ویلې امونیا او کم معنا دا چې ډېر د ادنا درجه په در سره ومنه په دې خبره او کوي دي د موسی منصور شیخ ته ویل الله تعالی وایي چې په دې خرج یې هم کوي چې نه کوي کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین اللہ تعالی فرمائے کدتا پوئے دے علم اليقین مرتبہ و درجہ کے ہوئے لترون الجحیم تابا پیسہ نہیں دا اور بدی تابا پیسہ نہیں دا تابا پیسہ نہیں دا پیسے شکل کے بدے اور لی دا چیدہ ماتا کم شیر آگے دا دا اور ٹکڑا دا کلا حالانکہ سے مناسبت نہیں جوڑی گئی دی آیت کلا لو تعلمون علم لترون الجحیم دا خود عالم دے دا خو یورو دے دا خو پاؤنڈ دے دا روپے دا 500 نوٹ دے اللہ تعالیٰ فرمائی زکا چستا مرتبہ دا علم الیقین پا درجہ کم دا گی دا 500 نوٹ بتا تو اور سروٹ کسکارے دا زکا دے راغلے پا نارواو دے دا پا حرام راغلے دا پا خیانت راغلے دے دا پا چیٹنگ راغلے دے دا پا فراڈ راغلے دے او بیالتا خو ماحول دا سے جوڑ دے چینے کو بٹ ٹول پا کی اخدری خدای مونگ بانے رحم دا سول آمین ہوئے صحیح کہ چاہ واسط نشتے آتے خدای بچ کر دے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کی ہے ان من التقوى الا تجد دام تقوی له واسط نه رسید خدای شکر شو الحمدلله شکر دې زما واسط نشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو دعا وکول مانځنه بعد اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم چې او الله زستا پناه غواړم ما ظالم مکه ما مظلوم مکه سړی چې ظالم شي آخرت تباشي چې مظلوم شي دنیا تباشي نو الله تعالی و چې او الله مزما آخرت تباکه او مزما دنیا تباکه اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم خدای ما ظالم مکه او الله تعالی ما مظلوم مکه او دغه معنا د آیت ته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه خدای دنیا کې خیر راکې او آخرت کې خیر راکې بس الله نه دا غواړي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
خدای دنیا کې خیر راکړي آخرت کې خیر راکړي خدای دنیا میں متبا کې الله آخرت میں متبا کې نو فرمایل چې کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم الله تعالی فرمائے کستا دینو کو ک یوټن دیوان غستو کده دې لارې نه واپس نشوي ثم لترونها عین اليقین الله تعالی فرمائے مشاهدتن به ګوري دلته نظر کار نه کوي د علم الیقین په درجه هم کني دا نوٹ بل تر اور سروټ کا ښکارا شي وا الله وای کو اوسم سٹاپ نشو دی وارنګ نه بعد لترونها عین الیقین نو په دې خپل سترګو به ګوري مشاهده به کې ما مرګر ته مې آسانه خبره داله د دې درې واړو مدارج د پوهې د پاره چې علم الیقین دا خبره ده چې اور سوځول کوي دا علم الیقین اور سوځول کوي او د عین الیقین دا هغه درجه ده چې او خاص اور ته ور وګورئ تای مشاهده وکړه چې اوس ودیدا تای مشاهده وکړه چې اوس ودیدا او درېمه درجه ده د حق الیقین چې خپل لاس په پکې ورننه استو لاس په اوس ودیدا صحیح نو دا مرتبه ده د حق الیقین نو الله تعالی فرمای چې کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله تعالی فرمائے قیامت پورز الله تعالی بتانا تپوس کې د ټولو نعمتونو مبارکه چې دا سترګې د نعمتو دا وخت د نعمتو دا دماغ د نعمتو دا زړه د نعمتو دا لیور د نعمتو دا پیپړې د نعمتو دا کډنی د نعمتو د دې بدن هر یو ذره ذره د نعمتو دا ټول دی یوټیلایز کړی دي دا ټول دی استعمال کړی دي د حرام او اقتصاد دی کړی دی دا د نعمتونو صحیح مصرف کله تا ابیوز کړی دی یوز نه دا ابیوز دی دا یوز نه دا ابیوز دی دا تا ابیوز کړی دی او ابیوز دا په تمامه دنیا کې یو مسلم کرایم دی په تمامه دنیا کې یو مسلم بل زماده بچی ما بوتلی دی هانتا د دې یو پکې آرکیالوجي سبجیکټ دی الیگزینڈر دی گریٹ باندې پروجیکټ کو ما هانتا ما هانتا بوته الته کې هغه کومه زمانہ کې چې خوش قسمتای یا بد قسمتای نه زمين بارو نو دا خزر خدای وبخي دا خزر وای ما په ډیماند کو نه دی قبلو نو ما ورته ما دا یو ډیر هیستوریکل پلیس دی د کې یو مونومنت پکار دی ا دې کې یو میوزیم پکار دی هغه اپروو هغه میوزیم والا بلډینګ نیمګړی د قصه ولاړ دی ځکه هغه نه بعد بیا چا پوښ کړي نه دی هغه مونومنت هغه نیمګړی ولاړ دی په مونومنت سره چاپیرا ماربلې لګولې صحیح نو دوستان چلته کتور لړشي نو کو نور هیڅ کار نه نو ګټه راوالي ماربلې ماتای ګټه راوالي ماربلې ماتای دا د ماربلو تختې یو ځای بل ځای پاتې وي زما دي بچی راغسته نو چا کمزای کې کمزای نه ماته نو هغه ځای ټوکړي کې خو دې مورته پرې دا امر ټول روان دي دا بل ځای نو وي دا ډېر ظلم دی ځکه په امریکا کې خو دې شته فعلنی ویرش تاسو یې ځله په قانون کې دا فعلنی ده او درې ځله چې څوک د فعلنی شکار شي په کوټ کې په دا شی اپروشي نو هغه ته گویا لایف ټایم اپریزنټ کړو هغه نو عمر کې ورکیږي چې د درې ځله یو فعلنی کړی دا قومي شی ته نقصان رسوي درې ماربل درې ځله ماته کړی نو ما دې ته خو دا فعلنی مونږه اپلای کړو زما په خیال بار به د جیل نډر کم خلک پاتې شي ټول بلی ونی شي پاگل خانه ته نو الله تعالی دې قوم لا واپس عقل ورکی تاسو ټول امين وای ذکر دې قوم په ذهن کې داري تخریب کوا او تخریب کوا الله تعالی دې مونږه تعمیر طرف تراولي تاسو ټول امين وای دې او تعمیری قوم دا غي سوچ داوي چې شی به آبادوم څنګه پرونځ په دالار باندې پیدل تلم نو دغه د چرته دغه لار کې سونه پرې وته دا نه هغه ځای ډوغل شوی دی ټریکټر پیمزي خري پیمزي بلچه خاورا اگر واخلي هغه په اکاډه کې واچي چې هغه لار برابر شي نو زه ورته لک ساتو درې نو مې بلچه چرته نشته چې دا ځای برابر بلچه ناظم ازوی ماته دې کې به کم ځای برابر دی صحیح دلته پاري او سړی په تخریب اختره چې څه شی مات کو نه دی خیر دی چې څه څنګه مړ نو فرمای الله تعالی چې کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله تعالی فرمائے داتا تماکم صلاحیت چ در کړه دے کم قوتنا کم بدن میں در کړه دے خصوصیات او فیچرز میں در کړه دے قدرت او پاور میں در کړه دا د غلط استعمال کړه دے بتپوس کو اللہ تعالی فرمائے ولا تکفو
ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. اللہ تعالیٰ فرمائے داستر کے دے بیزائے استعمال کرے، دا وقت دے بیزائے استعمال کرے، قلب و دماغ دے بیزائے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. استار پلار پراپرٹی نہ دا کہ دا خپل مزاج مطابق بے استعمال ہے، یوز بے ہم نے کہ اب یوز بے کہ زبے تپوس لكم اللہ وینا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. اور پسے فرمائل کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. اللہ تعالیٰ وی دے غلط استعمال دا خدای په نظر کې ډیر بدترین شي، دا خدای په نظر کې ډیر بدګرد شي. کل اولئک کان سیئہ عند ربک مکروہا. فضیلان موږ د قران د بس د برکت کتاب جوړ کړی دی، ختمونه کو څه کو ختمونه کو یا مړو سره کې دی یا ژوندو سره یا ناویل په سر باندې نیولې څه کړی ناویل په سر باندې نیولې یا دې ته ګورو چې ډیر په اعلی طریقه باندې پرنټینګ شوی دی. یقینا دا د قران احترام دی، خدا د قران کل خدمت لده، دا د قران کل خدمت، اصل خدمت د قران صبر شي دی. حدیث کې راځي حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ یو حدیث نقل کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وتوبلت المنابر وزخرفت المساجد وزینت المصاحف. حضور پاک فرمایي د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده وتوبلت المنابر، چې خلک به منبرونه محرابونه ډیر لوی لوی جوړي، کمپټیشن به دي. صحیح دوی به فرمایل وزخرفت المساجد، مساجدو کې به زرق برق نقش و نگار ډیر کی کمپټیشن به. او به فرمایل وزینت المصاحف، قران کریم به په اعلی پرنټینګ په سرو زرو لیکل دي، په سپینو زرو لیکل دي، په ریشمي تار لیکل دي، په دې انداز کپڑا باندې لیکل دي. مرګري ادا د قران کلی خدمت نه، اصل خدمت د قران کریم د عملی ژوند کې راوستل دي، د عمل کې داخله ول دي، د فالو کول دي او د اتباع کول دي. الله تعالی فرمایل کہ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللہ تعالیٰ فرمائے د تا د سترګو بتانه تپوس کوم، د تا د غوږ بتانه تپوس کوم، ستا د قلب و دماغ او د بدن دا صلاحیت به تپوس کوم چې دا د صحیح ځای کې استعمال کړل. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. ته بادشاہ او دا بدن ستا سټیټ دی، ته حکمرانی دا بدن ستا رعیت دی. دا خو ډیر آسانه ده چې حکمران پسې لګیا شه. چا پسې لګیا؟ حکمران پسې. هر یو سړی په خپل حکمران دی، صحیح. او دا هر یو سړی په کنټرول کې دی یو 15 فوټه سټیټ دی. 15 فوټه سټیټ کې د دنیا د هر یو شی یو نظیر او مثال تاسو ملاويږي. ته دې یوز او استعمال څنګه کوي؟ نو کته دا ابیوز کې نو د نورو حکمرانو بیا تاسو کې لري چې وزیر صاحب داو نکړل، منبر صاحب داو نکړل، کمشنر صاحب داو نکړل، گورنر صاحب داو نکړل، صدر صاحب داو نکړل. مرګري تاسو وکړه ته دې خپل رعیت سره سکے، تا د خپل رعیت ابیوز نکړ. نو کته ابیوز کو تر دې 15 فوټه سټیټ ظالم دی، گورنر دې ټول صوبې د سټیټ ظالم دی، صدر باندې دې ټول ملک د سټیټ ظالم دی. صحیح. او ظلم خو ظلم دی، البته ستا اختیار په دومره انداز دی ته دلته ظالم دی. داغه اختیار لکه نه زیات دی، غال ته ظالم دی. د صدر صاحب اختیار دا غین هم زیات دی، هغه په هغه پیمانه ظالم دی. نو په نفس ظلم کې هیڅ فرق نشته عزیزانو. دیو جنا اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائے انسانانو تا زوڑے وڑے سزاگانے وڑوکے وڑوکے پنشمنٹ ورکوم دے دا پارا چی دی یو ٹرنو کی چی واپس شی. دا ڈائریکشن غلط تے خو چی کلا واپس نشی. اللہ تعالیٰ فرمائی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا والحمد لله رب العالمین. شاہ منصور شیخ سے بھی اللہ تعالیٰ وی چی قومونه میں دے بے خوبن نوشتل والحمد لله رب العالمین. وی زمیدار چی لو کی او پٹے خلاص شی نو پاس او دا استومانی وباسی الحمد لله کار خلاص سو شو. یو سړی چې کوټه آبادی او کوټه آباد شي او خلاص شي وی الحمد لله. صحیح. سړی امتحان ورکی پرچا صحیح او خایو کې پرچا خلاص شي بیا سو وی الحمد. یو ذمہ داری او اخلاص هم ته الله تعالی و وی
چې قومونه مې د بیخو بند راوستل والحمدلله رب العالمین الحمدلله خلاص شومته شکر د سړي د امن خونو خوش وجه خلاص شومته عزیزانو نو بات تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی اللہ تعالیٰ فرمایا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو قو انفسکم وآلیکم نارا د ځان د بچکولو فکر وکئ وآلیکم د خپل خاندان او د آل او عیال د بچکولو فکر وکئ دسنا موږ د غربت نه بچو د لوګي نه بچو دا کوشش کوي دی بربند نشي دای بے اسره او بے سہارے نشي د سر سورې ختم نشي الله تعالی فرمای بیا د ضرورتو په دنیا کې اخته د مقاصد دنیا باندې سوچو که قو انفسکم واهلیکم نارا ځانم اور نه بچګا بل اهل او عیال هم د اور نه بچګا مونږ اور سره بګورو قرض دی ایت لاډه نه مودا پاتې ده صحیح دا نقد دنیا چې ولګ را باندې را نشي بچې مې وګې نشي لہذا ټول مخلوق اختر په حرام خورای د حرام خورای امتیاز په مخلوق کې پاتې نشي حرام خوری چا پنځ باندې جرم نه دی د جرم لګزور سره وای د جرم معذرت سره مولا پکې اختره تبلیغی پکې اختره حاجی سے پکې اختره ګیری والا صاحب پکې اختره بیګری صاحب پکې اختره قیامت پورز بدا یو لوی ډرامای دا یو لوی ډرامای چې لوی ګیری او لوی پټکی سره سره روان کړي لاس په نه نیولې صحیح لاس په نه نیولې چې خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن دغه خدای یره نه وا انه كان لا يؤمن بالله العظیم دغه خدای یره نه کیدا نو چې کله د قیامت پورز باندې یو سړی سره د مولای نیولې سره د چلو سره میاشتې نیولې سره د ګیرو د پټکی نیولې سره د منځونو د روجوي نیولې الله تعالی درحم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کیس سماعت کو مدعی نے تقاضا وکړه د گواهانو هغه دوه گواهان راوستل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د یو متعلق وي اما هذا فاعرفه دا سړی ز پیژنه موږ ورته تزکیه الشهود وایو قانون شهادت کې طریقه تزکیه الشهود شته کوم نو قانون شهادت کې تزکیه الشهود چې دا شاهد د سړی زوی د خبره په ډاک ده دا د سړی زوی په اعتماد کول شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اما هذا فاعرفه دا یو خود ته جنم و اما هذا فلا اعرفه و دا سړی زنه پیژنم چې آیا د خبره زه اعتماد کوم شم دې برشتیاوي ک ګروه بندای باغستی دې برشتیاوي کرشتي باغستی دې برشتیاوي ک ډلبازای باغستی دې برشتیاوي ک د خدای یری باغستی و اما هذا فلا اعرفه فهل يعرفه منكم احد هل چې ناس ته تاسو کې څوک پیژنئ یو سړی لاس جوړ کوي زی پیژنئ وی وکيف تعرفه ته وی څنګه پیژنئ هغه ورته انه يصلي دې منځونه کې پینځه واړه منځونه نه ته خطا کیږي حضرت عمر ته دوی تاسو نه وکړل وی هل جاورته د سره ته په گاوند چا پاتې شوی هغه ویلا نیم پاتې شوی ور سره وی هل عملته تا ور سره خرید او فروخت او سلین دین او سو معامله کړی دا ویلا نه مې دا کړی وی هل سافرت معه طويلا ولوی سفر وسه چلتله او ته لا وی نه مجتله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فیضان لا تعرفه به ته څنګه پیژنې ته نه پیژنې په گاوند کې پاتې په گاوند کې سړی معلومی دا سړی دی کنه عبد الله بن مسعود سے رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کړي چې څنګه په پته لګي زه خسړې يم که بس سړې هر یو سړی دا داوا کوي عزت کوي وای دا تاسو دنیا کې چې دا سړی کتل چې ابو چې ځخني دا فلانه خد هر یو سړی وای زخیم دا فلانه سړی دوی نه دی عبد الله بن مسعود سے رضی الله تعالی ورته چې څنګه په پته لګي چې زه خسړې يم کنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته کرایټیرین ورک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته پیمانه ورکړه او دا پیمانه باید چې ما او تا ټول ځان ته ولګو واذا قال جيرانك قد احسنت فقد احسنت واذا قالوا قد اسات فقد اسات چې تکم گاوند کې اوسېږي کا خلک وایي چې دا خسړې دي یقینا خسړې او که خلک وایي دا ناکاره سړی ګټه ناکاره سړی پته ولګي دا چې گاوندګيري او گاونډیان دا یو بهترین پیمانه د انسان د پیژنګلو لپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه هغه ته پوښتنه کړه هل جا ورته تو ورته گاوند باندې پاتې
وی نجی وی هل عملته تا ورته لین دین کړل خرید او فروخت کړل وی نجی او ما ته وګورئ زمون خرید او فروخت یا الله پرنا بل زما بچی ما سره نو سامان ما نه غوښته نو کوئی دکاندار به سوې د بجیب تلاش کړ ما ته قرار کین د امریکا نه ده قرار کین د امریکا نه ده د دریسي قیمت سیوا وای دا لوی لالي دي نو ما ورته ګوره ته خدای ته متوجه شه صحیح خپل مناسبه ګټه والا خپل مناسبه ګټه شی به یاد کړو په 2500 شی به یاد کړو په 2500 وې دې خیر تاسو 2000 راکړئ ما ګوره ته خدای طرف ته وګوره کنه اسمان ته نه کته به کنه ما ته بره ګوره کنه خدای طرف ته صحیح او ما بیا ما کما ته وی چې دا زماده دی چې صحیح قیمت ته ما په خرید کړی دی ته ما بیا زما سړی ته وګوره تر څومره ګټه صحیح نو دریو دکاندارانو سره مدغه څه وکړو صحیح اعتماد په پیوګه چلو وست ټیک وای نو بیا هم ولې اضافي ګټه ورکړه موږ ته دا ستا ګټه شو ویږي ځکه نو زما دې بچو دواړه بلګي اضافي پیسې راوغسته وې دا ستا هدیه شو دا وخت دا ستا گیفت شو ما وې ته ویل ته بدا شي نه کوي له بچا باندې اعتماد نه کوي ویره دغه ګیره ده ما یریګه بم دي ګیره والا نه دا خور کا ګیره والا نه مرزان بچ ساته صحیح دا ما انډر کور غل دی موږ تال ته انډر کور ایجنټ وو انډر کور ایجنټ ځان نخکاره کې ستا پشان په لباس کې براشي او ناس به در سره خبره به کوي در سره ستا له حجاب وای صحیح موږ مرګریا دا سره چې په کمټون تاسو خبره کوي بي کیرفل دا څه ایجنټ او کې ایجنټ او ستا ریپورت واغسته چې دا سره نو بیا په مصیبت موږ ته انډر کور ایجنټ وو چې تاسو سره کینی نو ما ورته مې ګیرو والا خدای راکړه دا انډر کور ایجنټ تان دي شیطان خدای له ټول ګیرو والا بچی ټول امین وای زور سره امین وای امین زکه چې زما دینه خطر ده چې یو دور مونږ باندې را روان دي چې ګیره به د فراډ علامه وګرځي مولای به د فراډ نشانی وګرځي صحیح تبلیغ کې چې لا او سلور میاشتې دا به د فراډ پہچان وګرځي مولانا الیاس رحمت الله علیه خدای دې قبر د نور ډکې ټول امین هغه یو ځل یو بیان کې وې زما د هغه ورځ نه یې رکیږي چې زما د فکر حاملین او زما د جماعت مرګري ایوب یو بل نه تپوس کوي چې ستا وخت لګیدل دی او سور لګیدل دی وی هغه په نسبت باندې بدا کرایټیریا ني چې ستا وخت لګیدل دا غینه با ستا په ژوند کې څه چینج راغلی دی ستا په معاملاتو کې څه بدلون راغلی دی نو مولا الیاس رحمت الله علیه فرمایله چې چا سي روزه لګولې ده ژوند کې چینج راغلی دین په حواله د سه روزه د الله په نسبت باندې قبول ده کچا کال لګولې ده او چې څنګه فراډیو ما غشن فراډی دی هغه دا خو دی و باندې ده باندې کار لګول نو الله تعالی دې مولیان په نیغه لار وړي ټول امین وای دا هغه خبره تیر جمعه تاسو ته وې ما طالب هر یو چی دا د خدای ولی طالب هر یو زور سره دا بیره خبره جذباتي لغونده خو بهر تقدیر وی د خدای ولی او دا ډېر قیمتي خلک دي او مولا دې کې د خدای ولیان هو ډېر په مشکله برته پیدا کیږي ډېر په مشکله برته لاس راځي وجه ځکه چې په مادي دنیا کې اخته شوی دی او مادي دنیا کې ولایت او مادیت دا یو بل سره هم خدا خواهی و هم دنیا دون این خیال است و محال است و جنون با تقدیر عرض میں کو نه خلق دے مولیا یو کس مولیانو پس لګ ما غلې وې ته کوم ور پس لګیای وې ته کوم مولیانو پس لګیای ما زما خپل مولیان دې لګیای به ورته ور پس لګیای نو بیا ورته لطیفه ویل ما هندو متیاز کو نه قبله طرف ته مخ کړه نو یو مسلمان جذباتي غونې پراغه یو پړخې ته وسته تا قبله ته مخ کړه متیاز کې وې قد سم مسله زه خو نشم دې طرف ته زمون قبله ده چې متیاز کې دې طرف ته نه مخ کې دا ناروا دي وې خلک زه خبر نه ما فی غواړه هغه مسلمان قبله ته مخ کړه متیاز کوله ناغه هندو ته نه کا تا هم نن قبله ته مخ کړه پرون خو دې په دې واره نه غزر پر توغه ته بیا په راکې خو دې ته ورته نه کې زموږ په قبله ده ها که متیاز کې ورته کو غول کو ورته نو ما ورته ما زما خپل مولیان کې خیوا ور پسې کبل ته ورته نه وای ځکه ستا مقابله کې خو دې بیا ده ما مرګور ته وې مې فضل الرحمن ته تاسو په معنی لګوي د ابوبکر عمر دی نه ابوبکر دی نه عمر دی نه ابو حنیفه دی نه قاسم نانوتوی دی نه حسین احمد مدنی دی خو ما دې به د عصر حاضر نور الله سره موازنه کې نو کدا غي مقابله کې دی خې خو بیا مګر کیا وکا اکنه ته واکې دا غي نام لاندې نه بد باچې چا سره خو غي نو سره منډه کوا عزیزانو نهار به کو استاد خدمت کې
چې الله تعالی فرمائے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله تعالی مونږ ته आवाज کوي یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، چې ځان بچ کړئ خپل آل او عیال بچ کړئ د اور نه، د جهنم نه، د عذاب نه. ځان بچ کړئ د سنې بچ کړئ د اور نه، ځان بچ کړئ خپل اولاد بچ کړئ د اور نه. څنګه اور دی؟ د پترای دی که د ټانټو دی که د غوړاس کی دی؟ صحیح کسټوډین سوق دی. اللہ تعالیٰ فرمائی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اللہ تعالیٰ فرمائی دے نگرانان او پدے بانے مسلط دارو غگان ملائکہ. سوق دی ملائکہ فرشتی دی. نو اس پتو لگے دا سستار فاٹائی ممبران ندی چیتا بنا رواو کیا بدل اپروچ گئی سر فاٹائی ممبران ندی علیہا ایون تا سر پا جنسم شریک ندی پارٹی کو لاپڑے دا پا جنسم در سر شریک ندی علیہا ملائکہ فرشتی دی. او دویم غلاظ طبیعت دیر سخت او دیر شدید دے، شداد گرفت ام دیر سخت دے. طبیعت دیر سخت دے خبر ورسر نکی دی. طبیعت دیر سخت دے خبر ورسر نکی. مونږ ورته په دې امریکا کې وو a man having a strong character چې خبره سړی سره نکیږي او خلک کیریږي چې سره خبره څنګه کو مونږ دا د strong character سره دی. تاسو د strong character او د strong character سره هغه د strong character چې په خپل دی اصولي نه کوي، په خپل به اصول نه کوي، په خپل خبره باندې ټینګ ولاړی. لکه د پښتون نه چاته پوښتنه کوي ستا عمر څو دی؟ 10 کاله. نو 10 کاله بعد تی بیا ته پوښتنه کوي ستا عمر څو دی؟ هغه ورته 10 کاله. نو ورته تا خو 10 کاله مخکې ما ته 10 کاله اوس بیا وایي چې 10 کاله. هغه زه پښتون خبره خو نه بدلو. صحیح اوس د پښتنو د خبرې مې اعتبار پاتې نه دی که پاتې. موږ اسلام ډیر په خوارو شو پښتو ورپسې اوس وکړو. نازیدانو اللہ تعالیٰ فرمائے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. فرشتے طبیعت دیر سخت دے خبر ور سره لکېږي. شداد د گرفت او د مؤاخذه ډیر شدید دي چې یو ځل نیولو کې بیا ته ځان خلاصول نشي. اللہ تعالیٰ فرمائے ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. آغا دو فرشتے چې تاسو الله مقرر کړی دي. الله تعالی هغه دواړو فرشتو ته وایي سبوی ورته متلقیان. اذ یتلقى المتلقیان او متلقی بیا باب تفاعل دی. څه شي باب تفاعل دی او په تفاعل کې تکلف سره د حصول یو صفت وي. اذ يتلقى المتلقى دا دواړه فرشتي یو بل سره ډیر ارګومنټس کوي. دا دواړه فرشتي یو بل سره ډیر ریزنینګ کوي. ځکه دا سره د غلطیو کی ګناو کی دا لیفت ساید والا فرشتہ هغه رائټ ساید والا ته هغه باس دی امشر دی وی ویلیکم او ته نه صبر وته وکړه. لکه سات بیا ورته وی ویلیکم او ته صبر وکړه. ممکن ده ته خدای توفیق ورکړي او توبه وکړي. لکه توبه کې دې کالم کې د لیکلو ضرورت نشته ځکه توبه سره بیا الله تعالی اریس کوي. ناغدای به خلق کوي باید چې ورته انتظار وکړي. دی وجه ورته متلقیان وي چې یو بل تغیر دی کوي. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين. قران کریم کې دا لفظ بار بار راغلی دی. صحیح فتلقى آدم من ربه. تلقى معنا څه؟ دا ضروري کنه مشکل سره ذکر. فتلقى آدم من ربه. آدم ذکر د خپل پروردگار نه څه کلمات. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ما يلقاها لقى يلقي تلقيه باب تفعيل ورخودل دي. باب تفعل ذکول دي. صحیح باب تفعيل ورخودل دي. باب تفعل ذکول دي. دلته الله تعالی د دوالو فرشتو ته متلقیان وي. حالانکه په دې کې یو ملقی ده بل متلقی ده. یو ملقی ده بل متلقی ده. خدا تصنیه داس جوړ لکه ابو وین او کمرین. تو وی فرمایل چې یتلقى المتلقیان عن اليمين وعن الشمال قعید. چې کله دا دواړه فرشته او بل سره ریزن کوي دا یو بل ته تپوس کوي آیا دا عمل ولیکم کدی او لیک او ته انتظار وکړه. انتظار کړه توبه وستا لیکلو ته ضرورت نشته. ورپسې ما يلفظ من قول
الا لديه رقیب عتید. اللہ تعالیٰ فرمائے انسان چکم خبر دخلی نراو باسی الا لديه اے عنده رقیب مراقب عتید جاہد و مجاہد. اللہ تعالیٰ وی چکم کلمہ دخلی نراو باسی یو مراقب بالکل تیار تک نسے ولار دے قلم ورسره دے کاغذ لاندې نیول دے تا کلمه ولا اگے ضرور اگے ضرور ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ورپسې وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ د مرگ سخت ہے اور د ځان کدن سخت ہے به یقینا راضی ذلك ما كنت منه تحيد. د مرگ اشتور ته وای دا هغه شی د حد یحید په معنا د کېدو دی ډایورشن. ذلك ما كنت سړی د مرګ نه ځان بچ کی کنه بچ کی کنده چې د مرګ خطرې سړی لار بدل کی د دې وجه الله تعالی ذلك ما كنت منه تحيد زاویه حاده دوتا جیومټریک ذلك ما كنت سړی د مرګ نه ځان بچ کی کنه بچ کی کنده چې د مرګ خطرې سړی لار بدل کی د دې وجه الله تعالی ذلك ما كنت منه تحيد زاویه حاده دوتا جیومټریک ویل زاویه حاده هغه چې پترس وتی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا آغا شعر چې تاته پترس باندې ایگزٹ اغسطه چې ځان ته بچ کم. صحیح نمونږ یلته لازمی ترجمه او لفظي ترجمه نه ده چې ذالک ما كنت تفر عنه. دا آغا شعر چې تاته تیخته کوله کله د رائټ ایگزٹ اغسطه او کله د لیفٹ ایگزٹ اغسطه خو د مرګ نه په ایگزٹ باندې نه خلاصيږي. اللہ تعالیٰ فرمایي چې وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. اللہ تعالیٰ فرمائے اسرافیل بشپیلے کی پکے ہوئی او ما ته چاوي وې دا اسرافیل بشپیلے کی څنګه پکې وای لکه پرشین فلیوټ یا افغانی فلیوټ چې پښتانه څنګه شپیلے غږی کنه پرشین پشان به غږی ما مرګیا دا د عربو د پوهې لپاره الله دا خبره کړې ده کني اسرافیل ما سم میوزیشن خو نه دی هغه میوزیکل کنسرت راغلی شپیلے غږی. صحیح ما دا سور موجوده ورکې د لاوډ سپیکر ته سور ویل شي سور ورته ویل ما دا لاوډ سپیکر د اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام. ابن عباس روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د اسرافیل شپېلې کې به هغه आवाज کوي چې ايها العظام النخره والاجساد الباليه واللحوم المتمزقه والاوصال المتفرقه هلموا الى عرض الرحمن. پیغمبر فرمائے اسرافیل با آواز کئی ایوہ الاجساد البالیہ چی او زلو جسو واللحوم المتمزقہ او ٹوٹے شو غخو والاوصال المتفرقہ او جدا شو جائنٹس او بندنو حلمو الى عرض الرحمن را پاسے در رحمان خواکستاسو پیشیدہ حلمو الى عرض الرحمن دا سے انہوں فرمائل چی حلمو الى عرض القهار حلمو الى عرض الجبار ذکر ہے کہ دا نفرت یو پہلو دے ہے کہ تخت یو پہلو دے حلمو الى عرض الرحمن فعقیدہ دا رحمت دے خدای طرف تر روان سے چنن اگر رحم تیار دے نن باغمون بعد رحم کہ حلمو الى عرض الرحمن چی دا رحمان دربار تراشی اغسر منن پیشیدہ. اللہ تعالیٰ فرمائے چی ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللہ تعالیٰ فرمائے وجاءت كل نفس ہر انسان بڑا روانے دو فرشتے بعین ہی اگر کرامن کاتبین دی ندی دا ټول عمر چې تا سره تیر کړی دی هغه دوه شناسا فرشتې در سره دي یو بل سائق په حیث بل د شهید په حیث ما وی یو د ډرایور دی بل د سر کلندر دی سره فرشتې یو ډرایور دی بل د سر کلندر دی خدای له راځي. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد یو فرشتہ دا چې هغه تعالی طرف روان کړي بل فرشتے سره ستاره کار پلاس کې دي د تار جستو ور سره دي. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا کی مادیت و مادہ پرست ہے حرص و خواہشات و خیانت و فراڈن و استاستر گبانے پردہ چولے نظر دکار نکو یہ دا حقائق واضح حقائق
دا حقایق یونیورسل او عالمی تر ته سچای وا هوتا نه منلا نن مې د سترګونه هغه پردې لري کړې نن د تار سره ټیک ټاک کاری صحیح ما مرګر ته مې د قیامت پرست د هر یو سړي نظر به 6x6 وي څنګه به 6x6 به د ګلاسز ضرورت ورته نه به ورته لینس ضرورت دي نه به لینس ځي نه به ګلاسز ځي نظر به صحیح کار کوي هر یو شی باندې کوي اللہ تعالیٰ فرمائے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد دا مرګره به وي چې کوم د گواه په شکل را روان دی فایل ور سره دی د مجرم سره هم فکر پیشي کیږي مجسټریټ ته نو دوه پولیس والا ور سره رواني یو پولیس والا غپړې نیولې یو دا پړې نیولې خپل کاغذ نیولې څه نیولې دا کوم متعلقه کیس دی هغه فایل ور سره الله په نسبانه به ان هیڅ څنګه پروسیجر چې یو په پړې نیولې دا صاحب دی بل هغه فایل نیولې نو چې څنګه د الله دربار ته ورسي دربار ته فایل ورته دا دې سړي وقال قرينه هذا ما لدي د قران باندې ځان دغه څه کوي د قران باندې دا چې دا اپلیکیشن په دغه عمومي ژوند کې کیږي نو البته په قران باندې پوهه راځي اصل تبرک کتاب ته وجوړي وقال قرينه الله تعالی فرمای د دمرګره بوي الله تعالی ما لدي عتيد دا چې د تیار فایل دی تاسو چې کریډټ او ډیبټ ټول هر څه لیکلي دي باقاعده په کرونولوژیکل آرډر کې موږ کیلکولیشن کړی دی څه کړی انګریزي کې ورته کرونولوژیکل آرډر پروفیسر سے سوې ورته کرونولوژیکل آرڈر وقال قرینه هذا ما لدي عتيد الله تعالی فرمائے فرشتہ بوئی چې الله درد تیار فایل دی د کریډټ لیکل دی ډیبټ لیکل دی نمبر 1 او ټایم وایز لیکل دی ځکه الله تعالی قران کریم کې یو لفظ استعمالي سو وار احصاء یا يحصي احصاء يحصي احصاء احصاء په معنا د عد نه دی دا عد او شمیر د کرونولوژیکل آرڈر کې چې ټایم وایز باندې کوي 12:01 دے بانے دا کار کړه 12:02 دے بانے دا کار کړه 12:03 دے بانے دا کار کړه یو کالم هغه بد شمار لپاره نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دیم کالم د ټایم لپاره دی دې ته موږ کرونولوژیکل آرډر چې په کرونولوژیکل آرډر کې ټایم وایز ذکر دی لہذا هیڅ کنفیوژن نشته وقال قرینه هذا ما لدي عتيد الله تعالی فرمائے زما مقصد دا چې القیا فی جهنم کل کفار عنید القیا جمع ده تسنیه ده دوسرا وای تسنیه ده مفسرین لیکلي دي چې الله تعالی به امر تکراري القی او غرزه دی وجه تسنیه کړي القی صحیح او د فعل تسنیه ده ایسو د فعل تسنیه ده د مامور تسنیه نه ده چې تاسو دوه کسان القی موږ دا مونږ نه منو موږ مفسرین ته تاسو احترام په خپل ځای خدا مونږ نه منو القیا فی جهنم دې دوالو فرشتو تبع الله وایو سائق دې او شهید دې چې دواړه ونی سي جهنم ته وګرځوي دا کوم چې در سره دي هم د قدر سره روان دي تر اخره پورې القیا فی جهنم کل کفار عنید اللہ تعالی فرمائے قرآن کریم کے زمون دے تفسیر تاریخ بل ځای موجود دی چې يعرف المجرمون بسيماهم کریمینل خلق بداوی په نشانه داوی په شناختی علامت داوی په رنگ باندې پیژندل شي داوی رنگ د کریمینل خلق رنگ الته مختلف دی الله مرید هغه رنگ نه بچو ساتي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن ان يفعل بها فاقرة اللہ تعالی فرمائے بازے مخونا پدا ورځ باندې حشاش بشاش بھئی فریش او تازه بھئی خوشحال بھئی ریڈ اینڈ وائٹ کمپلیکشن بھئی پاوی باندې یو گلو بھئی او رڼا به مخبانه پرتی وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة او دا خوشحال خلق دی به خدای ته ګوري یا سبحان الله مونږه مرګري په جنت باندې سګو بس یو خدای ګورو دینه له نعمت بل نشته کښتا الله تعالی متقبل لقا نصیب تاسو ټول امين وایي
وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، بازی مخونه دا ورځ باندې تر تازه به خوشاله به پروردگار خپل تبکتون کې. ووجوه یومئذ باسرة بصر زور تر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر. انګریزي کې ورته موږ فراونینګ صحیح څه ورته فراونینګ. کله پښتو کې موږ ترجمه کوو چې په تندیر وخت 12 بجاوي صحیح، بلکې ساده پښتانه غلط د دینه وړاندې خبرو کې وایي د په مخ هر وخت د پوسکو باران شوی صحیح. عربي کې دې ته عبوس او بصر وایي. الله تعالی فرمایل چې وجوه یومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. الله تعالی فرمایي بازي مخونه په دا ورځ باندې تور جل زابل به ډیر بدرنګ بکته شي. تظن تتيقن استابدا یقین دا کتو سره يفعل بها فاقرة چې د باندې داسې مصیبت راتل کې چې فقرات الزهر به ولا ماتي. يفعل بها فاقرة، فاقرة داسې حادثه فاجعه ده چې هغه فقرات الزهر ماتي، د ملات پیر ماتي. چې د دې سړي د مخ ته وګورئ سپیرو دغه خو د ملات پیر ماتي. تظن ان يفعل بها فاقرة. نو بعد دې اللہ تعالی فرمائے عرف المجرمون بسیماہم، مجرمان بداغوے پرنگ پہ جلدیشی، مجرمان بداغوے پا علامات پہ جلدیشی، مجرمان بداغوے پس پہ رمخ پہ جلدیشی فیوخذو بالنواسے. اللہ تعالیٰ فرمائے او فرشت بے دا اچولے ہونی سی ڈر رہے صحیح. اس سورہ زور اور زناور دے خدا کوچوانان پہ پوئے گی کما اس پا یا اس چروانے کئی اگر یہ دے زنونی سی صحیح. دا دمرا مضبوط اس چی دے زنون سی بس اگر تک سٹنگ ولاڑی نا. اللہ تعالیٰ فرمائے تے سمرا مضبوط میں یعنی فرشتی با دی اچھولین دی ولے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. یو فرشت بے دا اچھولین ہونی سی او بلا فرشت بے دا خپون ہونی سی. پتہ لگے دا چې القیا د تسنیه د فعل نه ده، تسنیه د مامور ده. تسنیه د چا مامور چې دو فرشتو ته حکم دی، یو ته اوچولی نیونیسا بل ته خپو نیونیسا. نو بس هم دغه دوه کرامن کاتبین دي، یو به سر نیونیسي او بل به خپو نیونیسي. لکه موږ دلته داسې کوو چې 1 2 3 درام سربر جهان الله دې موږ بچ ساتي. نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو قو انفسکم ځان بچ گئی. آیا واځ ځان به بچ کوي؟ انسان خود غرض بالکل نه پکار، مسلمان خود غرض بالکل نه پکار. قو انفسکم ځان بچ گئی و علیکم فل فیملی بچ گئی. اوس هر یو سړی چې د خپل ځان او د خپل خاندان د اور نه بچ کولو فکر وکړي، یقینا الله به انسانیت د اور نه بچ کړي. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم ځان بچ کئ او علیکم فل فیملی او خاندان بچ کئ نارا د اور نه بچ کئ علیها ملائکۃ پدې اور فرشتے مکلف دے، فرشتے موکل دے، فرشتے موظف دے، غلاظ طبیعت سخت دے، اطاعت کرتے دے سخت. لا یعصون اللہ ما امرهم چې الله ورته کوم حکم کوي دا غینا فرمانی نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون. الله تعالی فرمایي چې کوم حکم الله کړی دی هغه ته باندې جامه چي. نو ما وی د فرشتي مزاج دا انقلابي وي، دا څنګه چې ډیوټي ورته حواله شي او دی بیا وروسته معذرت وکي چې ساري I couldn't do it، ما دا ونه کړی شو. الله تعالی فرمایي لا يعصون الله ما امرهم. هغه انقلابيان دي اصلي انقلاب. یو وار د راویند استماع نو واپس راتلو درو مذهبي جماعتونو هغه په لاهور کې کانفرنس مقرر کړل. زموږ دي مرګروم کړو په د جامع مدنیه کې نه. ها نو چا ولا نومي خو نوید انقلاب کانفرنس او چا ولا خو پیغام انقلاب کانفرنس او چا ولا خو عزم انقلاب کانفرنس. صحیح ټول د انقلاب په نام نو مال ته بیان شروع کړو. بیان کې مې وې ما کې دا انقلاب سړې وې څه سړې وې د دسترګې وګه خپې وې ما د اوس په دې مالور باندې جلوس است چې ما خو دور مشر موري د خدای خاطر وکړي بلکې دا څو چې مشر مورم دا ډېر ده. انما تجزون ما کنتم تعملون چې تاسو کوم کردارو د تاسو کوم عقیده او عملو دا غي سزا به بیا امید لته عذر کارګر نه دي. په عذر کار نه کیږي بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا. د انسان مزاج دا دی د جرمو کی
عذرونه ورسره ډیری اجرمو کی وای عذرونه ورسره ډیری الله تعالی وای حالانکه دې چې کله دا عذر پیش کړي نو د شان د ضمیر ته आवाज کوي شرمېږم نه خدای دې خو بس دروغ وای ته شرمېږې نه ته دروغ وای دا ټول خلک په سټیجونو ولر دي چې موږ له دوکې راکې دای نه دي پوه چې موږ دروغ وایو له زور سره وای او بل دا قوم د ساده قوم ټول خلک ولا مختلفو طریقو سره دوکې ورکړي حالانکه د خپل ضمیر غي تر شان आवाज کوي چې لږ د خدای نه ویریږي خدای دې به خو بس دروغ وای په سټیج باندې نو الله تعالی فرمایي چې بل الانسان غلا نفسه بصيرا ولو القى مغاذيرا انسان په خپل ځان دومره خپېژنې چې بل څوک داسې نه ځان دومره خپېژنې چې ته ما داسې نه پیژنې صحیح زما بچي ما داسې نه پیژنې زما خزه ما داسې نه پیژنې زما رور او خور ما داسې نه پیژنې زما پلار او مور ما داسې نه پیژنې زما شاګرد او استاد ما داسې نه پیژنې لکه څنګه چې ځان پیژنم بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيرا ذکر علم د انسان په خپل ذات باندې کوم علم تاسو ما دغه مليان پکار دي نو د په علم حضوري باندې ځان پیژنې چې زه سیم منانم کې من دانم البته داوی دا خو د انسان طبيعت دی نو هر یو سره دومره حالانکه رسنه او ته زمير आवाज کې دروغ وای ته فراډ ته خیانت کې ته خلق دوکه کې نو الله تعالی فرمایي يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون او کافرانو حضور مروان کوي چې سکردار منو اعتقاد او داغي بدل به تاسو ته کوی شي ورپسې الله فرمایا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا Allah will still you are not that much late or you are not too late اوسم تدبیر لیٹ نه ټایم شتا ټایم شتا دا بروي کار راولا اوسم الله ترجو کا توبه وباسا یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا او ایمان والو الله ترجو کی اب یؤم معنا رجع يرجع توبه يتوب ما رجع يرجع توبه يتوب وما رجع يرجع دا الله یو صفت تواب تواب په معنا د رجاء علی عباده چې د خپل بندګانو ته ریټرن کوي د خپل بندګانو ته رجوع کوي خو بندله په کار چې आवाज ورته وکړي نو د تواب دی کومه کله نه اورول وي بیا وای او الله دا معنا مخواله خو خو ستا بندې هغه بیا تواب دی مخ د ترواړي تسواړي تسکول واړي الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا او ایمان والو رجوع کوي الله ته خالص رجوع کوي الله ته خالص مونږ توبه او خلک ځان نه غوونه راکړي توبه 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 کوي دا څنګه صحیح نو مونږ وګورئ بس توبه وشو نو الله تعالی وایي توبه رجوع کوي الله تعالی ته دا کوم روټ چې دا غسته دا غلط دی واپس یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا الله تعالی نصوحا مبدأ سره نصیحت او نصیحت معنا د خلوص نصیحت معنا الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ورسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم ويروى لأئمة المسلمين وعامتهم رواه البخاري وكما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ الصلاة والسلام الدين دا اخلاص نامه ده الدين النصيحه دین د اخلاص نامه ده دین د اخلاص ما دې مرګورو ته وې مولانا صاحب ته وې ما خدای ته وګورې خدای جماعت نه انتخابي عمل ختم کړي انتخابي عمل نه په معنا د ملکی عمل نه انتخابي عمل په جماعت کې دنه دا ما ختم کړي د جماعت پہچان دانو د جماعت پہچان دانو چې انتخابات او کې دل کې ما دا انتخابات کو نفرت پیدا زدا امیر بیان نه منم ته څوک باندې صحیح هر ځای دا او بل زدا امیر بیان نه منم د ما ورته مې د جماعت پہچان داو په پینځو پلرو د جماعت ولاړو په علم په تقوا په اعتماد په فعالیت او په اخلاص دې ته مقتل د سړی عالم دی دا متقی دی دغه فعالیت دی خلک په اعتماد کوي دغه اخلاص تا صحیح نو موږ به دې باندې وي ما یو زمانہ هغه څه په خپل دې جماعت ذمہ دار مرکزی ذمہ دار مولانا صاحب سره نائب مې یو کس پسې په مینت ګرځیدو چې تبدا د تنظیم د مشري قبله هغه نجيب بل څوک مشر کوي زبو سره کار کوم بل څوک مشر کوي
زبر سره الیکشن موقع براله په خدای قسم زبر ګرځیدم دې امیدوارانو پسې ورته مینت کو ما زه بچانه پیسې واړم سلګي پیسې په تعلق کولې کې پوسټر بل چا باندې شاپ کو بینر بدلول لیکم خطبه الیکشن کی حساب به هغه نه جناب زنه شم کولې زه ډیر کمزور یم بل څوک ما کې اهلیت نشته فلان اوس په جنگونه شروع دي موليان یو بل نه ګریو شو کولې صحیح موليان یو بل نه د جماعت په امارت باندې ګریو شو کولې جماعت په اودو یو بل نه ګریو شو کولې په منبر او په امیدوارای نو په امیدوارای متیاز وکړه زه خدای ته مخامخ کېږم قیامت راځي الله مانه تاسو نه کوي یو سړی په دین کار کوي اره چې دی امیر وي یو سړی په دین کار کوي اره چې دی امیدوار شي نو ما دې مرګورو ته ما د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي د الله یره ځان ته مد نظر کوي وای نه مشر چې ارسو کی زبر سره لګي زبر خدمت کوم زو منډه وام امیدوار چې ارسو کی زبر سره منډه وام الله تعالی دې مونږ کې هغه اخلاص واپس راوړي ټول امين وای نو یې فرمایل چې ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا او ایمان والو الله ترجو کوي توبه نصوحا خالص رجوع الدين النصيحه دین د اخلاص نامنا صحابه تپوسو کو چې اخلاص چا سره الپیغمبر علیہ السلام یا سبحان الله په یو ساده جمله کې څومره جامع پروګرام ورک دا دې خبرې دلیل دا پیغمبر دی دا دې خبرې دلیل زور سره وایي چې دا پیغمبر دی محمد پاک صلی الله علیه وسلم قسم دې کړه دغه د دنیا ټول عقل من چې راجمه کړی دی پیغمبر ونه یو خبره نشي کولای وی فرمایا الدین النصیحه وی دین د خیر خواهی نام دا وی چا سره خیر خواهی یا چا سره اخلاص قال لله الله سره اخلاص ولرسولی دا الله پیغمبر سره اخلاص ولائمه المسلمین د مسلمانانو مشرانو سره اخلاص وعامه عوام مسلمانانو سره اخلاص نو ست چې کم کار د خدای لپاره کې ځان په خپل جج کا چې اخلاص پکې مد نظر دې کنا سنت فالو کې اخلاص پکې مد نظر دې کنا لیډر سره رواني اخلاص پکې مد نظر دې کنا عام مسلمانانو سره د ربط ته اخلاص پکې مد نظر دې کنا نو کدا اخلاص پکې مد نظر بیا تاکي دین شته بیا تاکي او کدا سني بیا ته دین په نامه باندې بزنس شروع کړل د دین په نامه بیا خلکو له دوکي ورکی خدای تعالی دې بزنس تخلاص کی بیا نو فرمایل یا ایها الذین آمنو توبوا الى الله توبه نصوحا رجوع کوي الله تا خالص رجوع کوي الله تا نماوي د دې رجوع درو زمانو سره تعلق ته زمانه دیم درې یو ماضی یو حال یو استقبال ماضی سره تعلق دی چې کوم ناروا دي کړی دي پاغي باندې ځان بلیم کا ځان باندې ملامت هوایا دا تعلق دی ماضی سره رجوع الى الله ماضی سره داتا پرون چې ما دا کم کار کړی ناروا دی ما ډېر لوی ګناه کړی دی الله ته مې معاف کړي حال سره تعلق داري کله ته اوس په هغه فیلډ کې چې بیان د دې ګناه تصور کې د شي میدان نه اوس فورن راوځه د ګناه د میدان نه فورن راوځه چې بیان د دې ارتکابونه کې او استقبال سره تعلق ته عزم وکړي چې مستقبل کې به دا کار بیان کوم دا د توبې درې فیکټرز دي دا د توبې درې اجزا ترکیبي او کدا درې اجزا ترکیبي دا په توبه کې نه هغه توبه خدای قبلې نه توبه نه دا ډرامه ده ماضی سره تعلق دی پرون می دا کار کړی ناروا دی حال سره تعلق دی تر اوسه هغه پیټ کې اوس راوځه دلې کوما استقبال سره تعلق دی عزم وکا صحیح مونږ ورته ته جنټلمن پرامس اته چې امریکایانو به سره خبره کوي او یو بل لاس ورکی وای پرامس او ته یې وای جنټلمن پرامس بس کله ورته وای جنټلمن پرامس بس بیا په یقین درچا بل خبره ماته نه ابدا امو قلت په خدای قسم کو قسم په خدای خدای حاضر نه ده شروع طریقه سکون کې بار وته نبی فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ولعل من الكلام تحقيق تسوق تقول لك دا ابن عباس قول رضی اللہ تعالی عنہ جو عسى ولعل من الكرام تحقیق MAY انگریزی کی میں MAY میں ہو سکتا ہے کہ دیسی پہام انگریزی لینگویج کے دا دے تصور یو بھی خود قانون جو کہ تارکہ دا میں تصور بل بھی کلوز ٹو مسٹ
دا مستنز دی وی چې مې کوم ځای د قانون په کتاب کې لیکلی هغه مې نه چې دا لټریچر په کتاب کې لیکلی نو عساو لعل دا هغه عساو لعل نه چې ما او تاسو په خپل کلام کې استعمال او د دې چې نسبت کله الله او پیغمبر سره راشي دا تحقیق پیدا کوي نو وی فرمایي چې عسى ربكم ان يكفر عنكم یقیني خبره ده عسى معنا دا نه دې چوکې دي شي کې دې نو عسى ربكم یقینی خبر ده چې تاسو پروردگار یو کفر عنکم سیئاتکم د تاسو بدای او د تاسو ګناهونه بس تاسو د عمل نامې نه اریس کی وایټ آؤٹ به کی واش به کی او به وینځي عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الله تعالی بتاسو داخل کی هغه باغونو ته چې باغی کې نهرونه روان دي او داسې نهرونه دي زموږ د ګندنه دي بیا انهار من ماء غیر آسن polluted اوبن دي ټول minerals water mineral water دي وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من لبن لم يتغير طعمه الله تعالی فرمایي چې په پيو باندې ایکسپایری ډیټ نشته اخرابيږي نه هغه به وخت ماستکیږي نه هغه پېد نو پېد من لبن لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى هغه غبین دی او هني ده نه پکې مرمو چایستانه پکې موستانه پکې چینی غړل وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين الته شرابم دي نه بوی نه کار ده نه خوند نه کار ده دا غي سکو سره بتی او لذت ډیلیشس موږ ته ډیلیشس وي چې هغه ډیلیشس نیکټر دی په داسې انداز به سکی چې خوند بدل کوي هر یو ګوټ عزیزانو الله تعالی فرمایل چې عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذین آمنوا معه الله تعالی فرمای دا هغه ورځ ده چې الله باندې پیغمبر رسوا کوي نه باندې پیغمبر ملګری نو پته ولګی دا اگر چې مفهوم مخالف باندې امام سے معتبر نه نه معتبر مفهوم موافق معتبر به خو بهر تقدیر د تفسیری نقطې په حواله پته ولګی چې څنګه پیغمبر ملګری خدای دې سړي لکې په حواله الله دې جلاله خدای دې موږ له سپاینه بچ او دا مفهوم مخالف صرف د مفهوم مخالف په اعتبار ثابت نه نصوصا ثابت ده یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم د دوی د ایمان رڼا د ایمان رڼا په دینه مخکې منډوي رستو منډوي خي طرف ته منډوي ګس طرف ته منډوي صرف تاسو له پوهې لپاره پته ولګی دا چې پروتوکول لایف په مخکې ورستوي په یعنی یو خیر نه هر یو خلک په منسټر سی به چې مانه د مخکې یو پایلټ کار رواني په منسټر سی باندې الله تعالی فرمایي قیامت پر ورځ د پیغمبر هر یو ملګری منسټر سی دی پایلټ کار به مخکې منډه وای سایت او موټر سایکل ولا رواني صحیح نستاز په پوهه لپاره چې نورهم یسعى بین ایدیهم د دوی د ایمان نه په دوی نه مخکې رواني و بأیمانهم فی جانب تبروان یقولون ربنا اتمم لنا نورنا دوی به الله نه غواړي او پروردګار زمونږ دا نور او دا رڼا کامل او ساتي کامل کې نه هغه د کامل د قیامت پر باندې شي ناقص نشته په معنا د په شان د اهدنا الصراط المستقيم خدای صراط مستقیم باندې مرتبي وساتي نه دا چې وی خیرات موږ اړه په صراط مستقیم څخه مستوى په دې مرتبي وساتي ربنا اتمم لنا نورنا خدای دا کامل نور را برقرار وساتي ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا الله تعالی مونږ ته معافیو کې انک علی کل شیء قدیر یقینا تار شی باندې قدرت او داسې قدرت چې ارنستبل د څوک په لار کې ورته رکاوټ نشي جوړې دي بار خو دې عزیزانو د تاسو خدمت کې مې عرض دا کو چې د هر یو مسلمان ذمہ داری ده خپل ځان او خپل خاندان دا اولینه ذمہ داری ده د معاشري لومبني یونټ ته دغه د معاشري لومبني یونټ کې صالح شو ټول معاشره به صالح شي او چې معاشره صالح شي ریاست به صالح شي چې ریاست صالح شي نظام به صالح شي زمونږ نه صالح کیږي ځکه چې خاندانونه صالح نه فیملی صالح نه ده د چا دې ته فکر نشته نو د نن اصلاح شروع کوي د خپل کور د خپل اولاد د خپل بیبي د خپل خاوند د خپل رور د خپل خور د خپل پلار د خپل اوس که پلار یا مور د مور یې غلطي نه کوي وای
نغت هم باید چې وایي چې بابا دا خبره غلطه ده، بیبي دا خبره غلطه ده، دا د شریعت خلاف ده، د دین په حواله دا مناسب نه ده، پیغمبر په خفه کیږي صلی الله علیه وسلم، الله په ناراضه کیږي. خدای ته وایا، خاون ته وایا، رور ته وایا، خور ته وایا، زوی ته وایا، لور ته وایا، او انفسکم واهلیکم نارا. باتو ډیر عزیزانو، اوس ان شاء الله تاسو نه تو کوي، بیا به خطبه وایو، بیا مونږ کو. دا زما یو خورې او یو ورواره دې دواړو حفظ کړی دی، انا هغه مانځه پسې به دې دواړو یو دوه سورته به ووري. بار تاسو ورته دعاګانې وکړي چې الله تعالی د دین د پاره هار نه وګرځي. اوس کو مصیبت دقه ده، سړی مولا شي د دین د پاره شرم شي، سړی حافظ شي دین د پاره شرم شي. دی وایي زمرګورو ته وامدای چې په قران حدیث کې لږه ټول خلک به مولیان کیږي یا ټول خلک به حافظان کیږي. دا قران حدیث کې ټول خلک به انسانان جوړیږي. ته قران حدیث ته قضا ده چې ټول خلک به جوړیږي. او بهترین انسان هغه چې بهترین مسلمان وي، دا عمل د خیانت نه پاک وي، د فراډ نه پاک وي، د دروغ نه پاک وي، د چیټینګ نه پاک وي، د غلاګان نه پاک وي، د کرپشن نه پاک وي. دغه ښه انسان ښه مسلمان دی او دا ښه مسلمان د الله دوست دی. او دا یقیني خبره ده چې هر ښه مسلمان د خدای دوست دی. خدای یقیني خبره ده چې هر حافظ د خدای دوست دی. دا هم یقیني چې هر مولا د خدای دوست دی. بل ډېر مولیان به وګوري الټا به ورن کړي. صحیح نو سر به لاندې خپې به باندې صحیح اجلا پټکې هم والے ها چې پټکې لاندې اګیره په باندې خلک وایي لنګرای کې دربړه خاطر صحیح. الله مو دغه رسوای دغه شرم نه محفوظ او مامون کی تاسو ټول امين وای. او داغه نه بعد زما دغه دواړو بچو زما خزي هغه د دې د ختم خوشاله کې سلیګي رجو پخ کړی دي. نو بیا د منظره بعد ان شاء الله څنګه چې د دې تنظیم وي دا مرګري به تاسو ته چې پلاني ځای کې نه یا دې ځای کې نه. نو بیا به غریجو خوري زما د خوريتا ازما د ورورتا ازما ټول اولاد ته ټول رشتہ دارو ته ټول دوستانو ته بدواګانو کې چې الله تعالی دې په دین باندې ثابت قدم کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.